أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 17 آیات نمبر 145 46 47 درې آیاتونه چې نو آپ ویل کېږي. د نمخ کی آیات کې تیر شو چې الله جل جلاله حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی فخذ ما اتیتک وکم من الشاکرین تعالی چې مونږ کم کتاب تورات درکو نو دغه ونیسه مضبوطیا سره او تو شد شکر گزارونه. اوس نو هغه تورات الله دې آیات کې دا ذکر کوي وکتبنا له فی الالواح من کل شیء مونږ لګلو دا غوی د پاره چې نو په تختو کې د هر قسمه نصیحت او د هر شي چې نو هغه وضاحت او تفصیل. تورات چې نو هغه دا سورو نو یو قول متعلق چې نو هغه تورات د لس تختې وي یو قول کې چې نو هغه دی وي تورات د اوه تختې وي لسمي نو دا دی چې نو هغه یو تختې د هغه چې نو هغه لس غزه شرعي چې نو هغه لس غزه المنهاج السنن شرعي چې نو هغه جامع ترمذی باغی کې حضرت مفتی فرید رحمه الله چې نو هغه لیکلی دي شرعي یو غز دا چې نو هغه 18 انچ وي نو ګویا چې نو هغه لس غزه و نو په دغه ترتیب سره الله جل جلاله د غور کړي وی لس تختې وي. اوس دا تختې د سمي نو یو قول پکې دا چې دا د لرګي وي درې شیزونه چې نو هغه الله رب العزت په خپل لاس سره پیدا کړي دي نو په هغه کې یو چې نو هغه شجر توبه ده دا په جنت کې چې نو هغه ونه ده دغه ته ویل کېږي شجر توبه نو د دغه شجر توبه چې نو هغه دغه الواح چې نو هغه تختې جوړې شي. دویم قول پکې دا چې دا د زبرجد وي او دریم قول پکې دا چې دا د یاقوت حمرا د سرو یاقوت تختې وي او څلورم قول چې نو هغه دا چې دا د زمرد تختې وي. بهرحال دغه تختې وی الله رب العزت چې نو هغه کې دغه تورات لیکل شو د دوی لور کړلو. اوس تورات کې څه شی لیکل شو نو الله وی من کل شیء موعظه و تفصیلا پدې کې د هر شی متعلق نصیحت ولو او پدې کې د هر خبرې چې نو هغه تفصیل ولو د متعلق حضرات لیکلي د کې امر ولو نهي ولا دغه شانت دی کې نو حلال او حرام ولو واز او نصیحت پکې ولو احکامات پکې ول نو دې تختې کې داسې نو هغه لیکل شي ولو وتفصیلا لكل شيء او تفصیل و د هر شیزو نو د هر شیز د مراد نو هغه د دې چې د کوم شیزونو بنی اسرائیل ته ضرورت و د هغه شیزونو تفصیل پکې دا نه چې د ټوله دنیا د هر شیز تفصیل پکې نه بلکې د هغه ته چې کوم احکامات راغلی ول او د کوم شیزونو خبرو د هغه ته ضرورت و نو د هغه شیزونو چې نو هغه پکې سو تفصیلو. الله ورته فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها تاسو چې نو هغه د تختې ونیسئ په قوت او طاقت سره د تورات وامر قومك ياخذوا باحسنها او خپل قوم ته حکم وکړه چې هغه دا ونیسي په خطر کې سره خطر کې متعلق مقصد دا دی چې په دې باندې عمل وکړي د کې چې نو اختیار کړي هغه چې کم هغه غوره خبري وي نو تورات خو سراسر د الله تعالی کلام او غوره خبري وي نو مقصد دا دی چې په خپل طریقې په دې باندې چې نو هغه عمل وکړي دسی بنوای چې دا ګران دی موږ په دې عمل نشو کولای
لکه څنګه چې سورۃ بقره کې د دې تفصیل وضاحت تیر شوی چې دوی دا خبره وکړله چې مونږ چې نو هغه دا کتاب خو ډیر زیات ګران دی، دا خو زمونږ د میزاج نه چې نو هغه سخت دی، مونږ په دې باندې عمل نشو کولی. نو الله رب العزت ورته چې نو ما چې نو اتیناکم ما چې د لکم کتاب درکړی نو دا تاسو ونیسئ بقوت واعملوا بها او په دې باندې عمل کوئ. دا لازمي خبره ده، انسان چې د کم عمل سره عادت نه د دا ګران وي. کله چې انسان یو عمل کوي نو بیا دغه ته دا بالکل آسان وي، پای کې اس هم نه. نو د دې وجه نه دی بلاول که خیال مو کړو د فرعون چې نو هغه غلامان پاتې شي ول س قانون او دستور د دوی د پاره ولونه دی آزادانه چې نو هغه ژوند تیر کړو. نو د هغه آزاد ژوند اورستو بیا دوی په خپل مطالبه کړو د احکاماتو پابند شول، نو دوی ته دا عمل کول چې نو هغه ګران ښکارا کېدل. حالن کې په دغه عمل کولو کې اس ګران کار هم نو، لکه اوس کم کسان چې د مونږ عادي دي د دې مونږ ونه کې نو د ته ګرانای د باندې بیا ساړوي د چې نو هغه بیچې نه. خو کم کسان چې د مونږ عادي نه دي نو تو هغه جماعت ته راواله د مونږ ورته وایه د هغه ته د سکاري ښکاري لکه لوی غر. بیا درس یې نو هغه کم کسان د الله د کلام شوقیان دي، وایي چې ما د الله کلام زده کوي، نو دوی چې کله درس نه یا درس چوټي نو اکثر ډیر کسان چې نو هاته پوسنم کې دا ولی چوټي د خیر او صحیح حساب ولو ځکه هغه شوقیان دي، دا هغه ته پته چې د خپل یو لذت او خوند دی کې الله پاک دین زکیږي. خدا کم کسان چې د دې سره عادت نه تاسو ګور هغه چې اکثر د جماعت نوم ځي نو د مختلف بانی او قصې او ځان چې نو اخوا د خو په دې طریقې او چې لکه بل بس کو زما اشد ضرورت او یا غټه مجبوری ده. نو الله رب العزت دې ته زکوي چې د تاسو ونی صحیح په خپل طریقې سره زکه چې نو هغه په دې کې بس تاسو د پاره نجات وي، دنیا مو هم کامیابی ده او د آخرت هم. سأريكم دار الفاسقين زرد چې زب وخت هم تاسو د نو هغه د ګناګارانو کور د نسو مراد دی. نو چې دار الفاسقین نه دو مراد دی، یا مراد د دین مصر دی او یا د دین مراد چې نو هغه د شام علاقه ده. نو یک مراد د دین مصر شي نو الله پاک وی چې زب تاسو توقیم دار الفاسقین بیا د څنګه نو په مصر باندې د فرعون او د قبطیانو قبضه او غلبه بیا د هغوی د هلاکت نه وروسته الله وی چې ان قریب زه به تاسو له دغه مصر درکم او دا به ستاسو دارالخلافه شي او دا به ستاسو د کنټرول د لاندې به دا راشي. نو مراد بیا د دغه نه نو دارالفاسقین نه مرادو مصر شلو. دویم تفسیر زراعت کړه دی چې دارالفاسقین نه مراد نه هغه ملک شام دی. نو په شام په علاقه باندې قوم عمالقه پاتې کېدل. که خیال مکړه مخکې دی نو هغه اومه سپاره کې میدان ته واقع کسي کې دی نو هغه تیر شي ولا چې دوی د الله پاک نو حکم وکړلو تاسو لاړ شئ او د دغه قوم سره وجنګيږئ، زبر تاسو ته دغه علاقه نو هغه درکم دستاسو مقدر دی. دی چې نو حضرت موسی علیه السلام ته فذهب انت وربك فقاتلا تا استاد رب چې نو هغه د لاړ شي دا غوي سره دی وجنګي کې jihad دی وکي انها هنا قائدون من خدا نشو کوله. نو الله وی تاسو لاړ شي سأريكم دار الفاسقين. نو پاغه باندې قوم عمالقه پاتې کېدل او قوم عمالقه هم چې نو کافران ول. نو ځکه الله پاک وی د دار الفاسقين به توخم نو دینه مراد ویم قول مطابق شام دی. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله وی چې نو هغه زرد چې بیرته وګرځوم تاسو ته بچي نو هغه بلری کم د خپل آیاتونه زت هغه کسان يتكبرون في الأرض چې هغه نو هغه تکبر کوي پسمکه کې بغیر الحق پناه حق سره. نو تکبر خو بده نه حق بیا پزماکه کې چې نو هغه تکبر کول بغیر الحق ولی الله وی نو الله پاک د دیو جن بغیر الحق وی چې تکبر د انسان د پاره د سره خاینه. دویمه د عادت چې د ازمکه الله پاک پیدا کړی دا د دې مالک الله پاک دی د الله ازمکه د الله ته پاتې ده. نو اوس په دې باندې انسان د پاره چې نو هغه تکبر کول د سره چې نو هغه لایق او جایز نه دی. نو ځکه الله پاک وی بغیر الحق تکبر سره سو کرته مخکم وضاحت تیر شو. صحابي الله پیغمبر ته عرض وکړو د الله رسول اوس یو سړی چې نو هغه خخولي جامع اغوندي دیو جماعت چې نو هغه اخته خخولي غړ کړي منګس کړي وي خپې زر چې نو هغه می پخپو کړي وي خصور لچ نو هغه ما استعمالولې
نو آیا دا هم بیا په تکبر کې راځي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا دا خو د الله پاک احسان دی، الله د کم مال ورکړی، دا دغه مال نعمت شکر ادا کول دی. که یو سړی چې نو الله پاک د مال ورکړی او د دغه باوجود خیرن پیرن چې نو هغه ګرځي د دغه مال استعمال نه کوي، دا د دې مال ناشکری ده. بیا نو د الله پیغمبر وی نو تکبر دی ته لیکيږي بطر الحق، حق خبره ټکراوهل، حق خبره نه منل، وغمت الناس او د خدای مخلوق چې نو هغه ته سپک قتل دی ته ویل کېږي چې نو هغه تکبر. اوس دا کم سړی کوي الله وی چې نو زو بزر د چې وابړو مای کسان لره يتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان يروا كل آیه لا یؤمنوا بها. نو متکبر سړی کې چې نو هغه زید موجودی الله وی کچره ته وګوري او دې چې نو هغه سوکي دی وګوري ویني چې نو هغه هر یو نه خد الله پاک بیا به هم دی په دی باندې ایمان نه راوړي. الله رب العزت د کافرونو دی لکه څنګه چې الله پاک دی ته د موسی علیه السلام په لاس باندې ید بیضا او عصا لوی معجزه او خدلې داغه باوجود چې نو هغه دی انکار وکړلو، داغه باوجود چې نو هغه ایمان را نوړو. مکه مشرکان ته الله پاک چې نو هغه لوی معجزه او خدلې لکه مثال په تور کې چې نو شق قمر نو سپومای چې نو هغه دوه ټوکړې کېدل، هغه باوجود بیا هم دا ایمان را نوړو. نو الله وی دا متکبرین داسې خلک دی دوی که بیا هر څومره حق خبره اینی خدا خپل اکړ او تکبر د وجه نه پاغي ایمان نه راوړي، هغه نه مني. و ان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، کدی د هدایت لار عمومي او هدایت لار چې نو هغه ویني لا يتخذوه سبيلا، نو د خپل لار نه نسی، د خپل دستور خپل لار چې نو هغه نه جوړي. و ان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، او کده د گمراهی په لار باندې روان شي، گمراهی لار ویني، نو بیا بغیر د چا د دعوت نه، بغیر د هغه د رابللو نه خود به خود باقی باندې ورپسې کېږي. د انسان الله پاک ګویا چې نه هغه یو فطرت ذکر کو چې چا کې تکبر د کې بدا خصلت وي. وسمه ګورئ دنیا خلک چې نو هغه د سړي واز او نصیحت ورته کو زاره او تشنګه خو هغه په هدایت او سم لار باندې ناراضي او نه پاغي عمل کوي. او سور چې د گمراهی خبرې د سمره د گمراهی طریقې نه چا به ورته ویلي هم نه، خود به خود بچ دی نو هغه سره ځکهږي هغه به خپل نو خپلې به پاغي باندې به عمل کوي، پاغي باندې روانيږي. ذالک بانهم كذبوا بآیاتنا، الله وی دا د دیو جن چې دوی دروژن کړو زمونږ آیاتونه، وکانو عنها غافلین، او دوی دا غینه نو هغه غافل خبر نول. وسنګ نه پوهې کې دوی دا کړو نه جان بوج کړ دوی دا غینه ځان چې نو هغه غافل کړو. والذین کذبوا بآیاتنا، کسان چې دا غوی دروژن کړ زمونږ آیاتونه، ولقاء الاخرته، او د آخرت ملاقات، حبطت اعمالهم، نزایش ول د دوی عملونه، هل یجزون الا ما كانوا يعملون، دوی ته بدل ورنکړی شي مگر هغه چې کم دوی عمل کو. دوی ته صرف د دوی د عمل متعلق چې نو هغه بسکیږي بدل ملایږي، نور دوی ته چې نو هغه یو شی زوم نه ملای دی شي. یعنی په ورځ د آخرت هر انسان ته داغه د هر لمحه چې کم عمل کړي داغه بدل ورته ملایږي. کداغه عمل خکړی وي او کدا عمل بد کړي دغه سزا داغه جزا چې نو هغه بد ته ملایږي. په تور د فائدې چې نه بداوي چې وی تورات چې نو تفسیر مدارک کې لیکلي دي، وای دا صرف چې نو هغه سلور کسانو ته یادو، نور د سلور کسان ما سیوا چې نو هغه تورات اچاته هم نو یادو. یو حضرت موسی علیه السلام ته، یو حضرت یوشع بن نون علیه السلام ته، یو حضرت عزیر علیه السلام او یو حضرت عیسی علیه السلام. د سلور حضراتو نه علاوه نور تورات دا یو کس ته نو هغه نه یاد. اوس قرآن ته ګوره د الله سوره لوی معجزه ده، څومره لوی احسان دی زمونږ هر ماشوم بچي هر لوی چې څوک هم زده کول غواړي الله پاک ورته زده کوي. الله زموږ د خپل کلام سره محبت پیدا کړي. وكتبنا او لیکلیو مونږ له داغه د پاره فی الالواح په تختو کې من کل شیء د هر شی نه هر رنګه موعظه نصیحت او تفصیلا او تفصیل لكل شیء د هر سیزو، فخذها پس ونسدا بقوت په قوت سره، وامر او حکم کا قومک خپل قوم ته یاخذو چې هغه اختیار کوي باصنها د دې چې نو غره خبره یا په خطر کې سره. ساوریکم زرد چې زبا وخم تاسو ته تار الفاسقین کور د ګننګارو، ساصرفو زرد چې زبا وګرځو مت نو هغه
او یا وبساتم ان آیات الذین دا خپل آیاتنا کسان یتکبرون چې تکبر کوي فی الارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حق و یروا کل آیت اگر کچری دوی ویني ټول معجزه لا یؤمنو بها نو ایمان راوړي پاغي و یروا سبیل الرشد او کچری دوی ویني چې نو لار د هدایت لا يتخذوه سبیلا نو نسیا غلارا یعنی خپل دستور نه جوړای و يروا سبيل الغي او کچری دی وګوري چې نو غلار د گمراهي يتخذوه سبيلا نو نسیاغه خپل دستور جوړای ذالک بانهم دا پدې وجه چې دوی کذبوا دروجن کول به آیاتنا زمون آیاتنا وکانو عنها او دوی ول داغین غافلا والذین واکسان کذبوا چې دروغ وغنل به آیاتنا زمون آیاتنا ولقاء الاخرت او ملاقات د اخرت حبطت اعمالهم زایش ولدوی عملنا هل یجزون دی تب بدل ورنکړي شي الا ما كانوا يعملون مگر داغه چې کم دوی به عمل کولو